اسمبلې په پېښور شوې ولې اسمبلې دشکرکشي نر وخت مونږ فوج راغوستی شو او نن چې کوم دی ایفسي مونږ پولیس له خپل طاقت سیوا کړو څنګه زمونږ 40,000 پولیسو مونږ 80,000 د دې ملګری به چې شهید شو په پولیس کې 3 لکه به یې ورکړي مونږ به له 10 لکه مقرر مونږ وایي چې څوک شهید شي د ده چې څومره ریټایرمنټ ته وخت پاتې دی هغه تنخوا به د کور ته ځي د دې شهید که یو زوی وي هغه به له نوکر کړو یو پلاټ به ورکړو چې کور جوړ کړو که پلاټ وي د پلاټ برابر به پیسې ورکړو یو ځل هم ورله تنخوا ډبل کا بیا هم ورله نیمه زیاته کړو بیا هم ورله نیمه زیاته بیا هم ورله چې کوم دی تانې جوړې کړي هیډ کوارټر هم جوړ کړو بیا هم ورله اسلحه وړه اټومیټک ویپنز بیا هم ورله ټریننګ ورکړو څنګه ټریننګ د فوج برابر ټریننګ زمونږ د خیبر پښتونخوا پولیس هم پولیس دی هم فوجي دی پر میدان کې د پولیس کردار ادا کوي او په سرحداتو کې چې کوم دی کله چې امریکې کې د فوجیانو کردار ادا کوي ځانونه قربانوي ګرانو ملګرو زمونږ د ریاض یو سپی TSP په پېښور اشارتلک دا کانسټیبل ورته وایي هلته ډیوټي وه خودکش راغلو دننه د صحافیانو میټینګ روان ته خودکش رئیسان ځان یې والوځو خپله شهید شو صحافیان یې بچ شو مونږ په وخت کې ځکه چې پولیس وي چې دا حکومت خو مونږ سره ولاړ دی دی چې څنګه مونږ قرباني ورکړو داسې دوی ورکوي نو بیا بیا ځانونه رسول قوم بیا بچ کړو هغوی ته پته وه چې دا د غیرتیانو حکومت دی دوی سره مو په غیرت باندې چې کوم دی خپل وخت دی په هغه سخت وخت کې چې کوم دی د پېښور صحافیان چې نن تاسو ویني دا د دوی قرباني ادا کړه یو DSP ډېر خلک پکې خورشید ګرانو ملګرو زموږ د حکومت داخلي وخت چې په مونږ باندې حمله وشوه مونږ ته خبر راغلو چې د وزیر اعلی کور د گورنر کور او د کور کمانډر کور دا په خطر کې زه خو به انفارمیشن باندې شوم ما ته به پته وه زه په دې خبرو کې الوالو نو دا داسې خبره وه لکه چې دا رانه قبضه کوي نو خو پېښور خو ټول دې کمزه کې دی نو په دغې وخت کې چې دوی کله اټیک کړو نو زمونږ خورشید DSP دی چې پرې ورغلو نو دا DSP زمونږ داسې ونیو نو سر یې ترې کړی نو مونږ ترېنه تن راوړو بدن هم راوړو سر هغوی سره پاتې شو 3 ورځې مونږ په دې انتظار وو چې سر به راکوي نو بیا ښه خو 3 ورځې پس ترېنه مونږ سر راوشو زمونږ پولیس دا نرانو پولیس دا چې په دهشتګردۍ کې کومه کردار ادا کړی دی دا دوی چې کوم شهیدان دي زمونږ د وطن ټولو شهیدانو ته سلام دی هم د فوج شهیدانو ته هم د عوامو شهیدانو ته هم چې کوم دی زمونږ د لارو کوڅو چې کوم شهیدانو د بازارونو د جوماتونو د سکولونو خو د پولیس شهیدان چې په میدان ولاړ دي دا بچکۍ او دا نلوځئ دې شهید ته زمونږ لاک لاک سلام دی مونږ د دې شهیدانو سره او ګرانو ملګرو وخت داسې دی چې تاسو ډېرې خبرې واورېدې دلته ایوب اشاري صاحب زما ذکر وکړو زه دا خبره لږ په طریقه کولو غواړم ګرانو ملګرو حالات اوس هم ښه نه دي کویټه کې واقع وشو په پالچنار کې واقع وشو په کراچۍ کې واقع وشو په لاهور کې واقع وشو چېرته چې دهشتګرد غواړي اوس هم واقعات کوي د موقع مناسبت سره زه لاهور ته لاړم زه چې پالچنار ته لاړم زه تاسو ته خلک وایي ګرانو ملګرو مونږ چې د شهیدانو خبره کوو چې د هر چا شهید دی زما د سترګو تور دی که زما د دشمن زوی شهید دی نو نرتوب یې کړی دی زما د سر تاج مونږ په دې کې فرق نه کوو زه چې پالچنار ته لاړم ما چې کوم حالات وکتل تاسو خدای یقین وکړئ سړي زړه ژاړي زړه زه بیا لاهور ته لاړم څه نه لاړم چې مې د پنجاب کسان دا ونه وایي چې ګینې مونږ تش د پښتنو په وینه خفه کېږو د پنجاب په وینه نه خفه کېږو پنجابی زما رور دی او زما چې کوم دی د کلمې رور دی
زما په دې خاوره باندې اوسېدونکي د یو وطن خلک دي، که د پنجابي مینه کړېږي، که د سندي مینه کړېږي، که د بلوچي مینه کړېږي او که د پښتون مینه کړېږي، ماته یو ده. د ټولې دنیا د انسانانو مینه یو ده. مونږ چې کوم دی د یو انسان بې ګناه وینه پرېږدی نه غواړو. نو ګرانو ملګرو زمونږ په دې وطن کې دا امن ولې رانغو؟ د آرمي پبلک سکول ماشومانو قرباني ورکړه، 20 نقاطي جنډه چې کوم دی متفقه میدان ته راله، ولې چې کوم دی نو دهشتګردي نه ختمېږي؟ ځکه چې زمونږ په پالیسو کې فرق دی. بنیادي طور چې د پاکستان اندروني او خارجه پالیسۍ بدلې نه دهشتګردي نشي ختمېدلی. اندروني پالیسي سره په پنجاب کې 80 کالګم تنظیمونه په لاهور کې دي. لاهور چنده ټولۍ ټرېننګ حاصلوي، پرکش دماکې کوي. نو چې ته په هغه ځای کې اپریشن نه کوې نو دا به کوم ځای کې ختمېږي چې د ونې جرړه نه وي تش خرانګې وې نو کله ما خرانګې او کله بل خرانګې او چې کوم ځای جرړه لوي ته څه نه دی. ګرانو ملګرو دا زه د ځان نه نه ویم، زما زوی چې شهید شوی د هغه چا چې شهید کړی دی قیوم یې نوم و، قیوم د بیت الله مسعود ګنمېن و، بیا د هغه کمانډر شو. ولی الرحمن سره بیا کار کوو او هغوی ورته ډیوټي حواله کړه چې د میا صاحب زوی له به ورځې. کریم یو دهشتګرد ورسره د ټانک ای رالل او زما د زوی دا واقع کړی و، د هغه د ټرېننګ چا ورکړ؟ یو پنجابي دهشتګرد راوړی ټرېننګ ورکړ. خبرې مطلب څه؟ پنجابیان دهشتګرد استادان دي، استادان. نو چې استاد دې نه ختم کړي نو په شاګرد باندې کېږي. استاد به وله ختمېږي نو وله به دا شی ختمېږي. لہذا زه دهشتګرد نه پنجابی دی، نه سندی دی، نه بلوچی دی او نه چې کوم دی پښتون دی. دهشتګرد دی او دا ځناور دی او چې د چا په پلار کې ایمان یې دی به ورسره مقابله کوي. د خدای د رسول لپاره دهشتګرد دا دهشتګردي تر نن ورځې دغه جاري وي. تاسو په خپلو کورونو ته راغلي وئ. نو ګرانو ملګرو زما د زوی د واقعې خدای یو اړخ ما تاسو ته بیان، خو ستاسو د دې خپلې علاقې چې نن سبا د پاکستان ډېر تنګ دی وي افغانستان کې دی پوهېږئ هغه په ایس ایم ریډیو اعلان وکړ چې میا صاحب د کفر د حکومت ترجمان دی چې چاته مخې ته درشي نو ټوټې ټوټې وزیر اعلی صاحب زه وغوښتم، رحیم داد صاحب هم ورسره او فیضیاب خټک صاحب هم او په کور کې نور شي بشیر بلور صاحب. ما ته وایي چې میا صاحب عیسائی رپورټ دی، سپیشل برانچ رپورټ دی، ایمائی رپورټ دی او فضلالله په ایس ایم ریډیو ویلي چې میا صاحب د کفر ترجمان دی چې چاته مخې ته دغه لوګې کوي ټوټې ټوټې کوي. لہذا ته خدای ته وګوره ګزاره کوه. حالات ډېر کړکېچن شو. دا سخت وخت دا 2010 خبره. ما داسې لږ وکتل موسکۍ شو. ما ته میا صاحب ویلي ما ویلي یری مې یری مې چې ګیر مې کې عمر مې کې یا یو ټوټه به اصل ټوټې په دې کیسې ما ته دا پته نه وه چې ما به نه وژنو. زما یو زوی چې زما کورونو د یم اولاد نه و، زمونږ په کور کې چې دا یو ماشوم و دا زما زوی. او ده 18 پاس کو ساری لکه ګریجویټ ایم اے وکړه او بیا چې کوم یو 18 ګریډ کې نوکر شو. ځان له ځمکه خرڅه کړه د واده تیارې او په دې مازدیګري کې د کور نه ووتو. زمونږ د ریل پټلۍ ده، د ریل پټلۍ سره یې راګیر او دهشتګردو څلور ډزه په سینو ویشو او څلور ډزه یې په سر وویشو او په دې انتظار و چې تر څو کې ساه راووت. زه د خپل زوی مخ کټولی تلم. ګرانو ملګرو خدای دا وخت په چا نه راولي ځکه چې زوی خو د پلار مخ کټی شي خو دا پلار چې د زوی مخ ګوري دا ډېر ګران کار دی.
او عموما د پلار جنازه زامن وړي د زوی جنازه چې پلار وړي دا ورته هغې نه ډېر ګران کړه او زه کور ته لاړم د پښتو وطن دی د زوی مخ کتل نو چې زه را واپس کېدم نو ما ته زما وی وایي چې ګرانو ملګرو زه چې را واپس کېدم ما ته وی وایي چې ابولی ولې شئ صرف دا مطلب و چې که ستا زوی دی دی به نه شي نو زما څه کس وي چې تماټک وشوه نو زه به هغې ته تلم چې کوم خلک به شهیدان نو ما به په کفن کې راغونډول کوم خلک به چې زخمیان نو ما به هسپتال ته وړم ما به د وینې بندوبست کړم نو دا زما کسور چې زما زوی به شهیدم نو که په دې کسور یې زما زوی شهید کړي نو ما وایي چې دا کسور به تر قیامته پورې به زه چې کوم دی د دې کسور نه منې کېږم ګرانو ملګرو په سبا زما په کور بله خونکه شته ماته وشوه زما د کور 19 کالو دوه هلکان نور شهیدان شو په درېیمه ورځ ما دا خط اورېدلو خط ما ته وایي چې میا صاحب اصلي ټارګټ خو دی دا خو مونږ تا ته علامه خوله نظاره خوله چې ته په پردو زامنو تا ډېرې غټې غټې خبرې کولې او ډېر به چغېدې نن به دې پته لګي چې ته د خپل زوی په شهادت څه نو ما ویل خدایه زما په سترګو کې اوښکې وچېږي اوښکې ما له دې خوا بشیر بلور صاحب ناست و او دې خوا رانه چې کوم دی حاجي بلور صاحب ناست و دې دواړو ژړل ما یا خدایه په دې وخت کې زما سترګو کې اوښکې مه راولې ځکه که زما قوم زما سترګې ولیدې او دې کې اوښکې وي نو دهشتګرد به خوشحال شي او د قوم ورسره به کمزوري شي داسې نه ده زمونږ اکای نامدار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د هغه سترګو مبارکو نه مخکې تللي وي چې بچي شي مړه شي دا وایي چې حضور تا خو مونږ له دې نه منې کړي چې ژاړې به نه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته چې زه خو ژاړم نه دا خو زما بې اختیار اوښکې دي چې د سترګو نه نیسي نو یې ګرانو ملګرو که ما چېرته ژړلي دا به ما سنت نبوي ادا کړي خو چې تر څو زما وس رسېدلو ما نه دي ژړلي ما ته یاد او صرف د دې قوم لپاره نو چې زه مخامخ شومه ما وی چې دهشتګردو ته خبر راشي ما وی چې دا خو زما یو زوی دی یو چې لس زامن مې ما په دې قوم قربان کړي زه چې کوم